السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو، نن درته یو داسې مختصر درود پاک خیمه چې د هغې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د جمعې په ورځ د مازدیګر لمونځ نه پس چې په خپل ځای ناست وي پاڅېدلی نه وي د پاڅېدو نه مخکې اتیا پیرې دغه مختصر درود شریف وایي اتیا مرتبه، نو الله رب العزت به د ده د اتیاو کالو ګناهونه معاف کړي او د اتیاو کالو د عبادت ثواب به الله رب العزت د ده په عملنامه کې ولیکي. او دا حدیث حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه نقل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دغه درود پاک چا د جمعې په ورځ د مازدیګر لمونځ نه پس چې په خپل ځای باندې ناست وي پاڅېدلی نه وي او اتیا مرتبه چا دغه درود پاک ویلو نو الله رب العزت به د ده د اتیاو کالو ګناهونه معاف کړي او د اتیاو کالو عبادت به د په عملنامه کې ولیکي. درود ډېر آسان دی. اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آله وسلم تسلیما. ډېر مختصر دی. که چاته نه وي یاد نو بالکل به تاسو سره انشاءالله په کمنټ کې شیر کړم، ډسکرپشن کې مو د نور مسلمانانو سره هم شریک کړئ. ډېر مختصر دی او ډېر غټ فضیلت دی جی. ډېر مختصر درود دی خو فضیلت ډېر غټ دی. خپل هم پرې عمل وکړئ او نور ملګرو سره هم درود شیر کړئ. عربية قلبي وروحي